بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د چا محتاج نه. الله پاک دې زموږ تاسو ټول ضرورت د خپل خزانو نه پوره کړي. الله پاک دې موږ تاسو ټول چاته حواله کړي نه. الله پاک دې زموږ تاسو څومره چې ضرورت دي د خپل خزانو نه دې په ښه طریقې باندې پوره کړي. آمین یا رب العالمین. نن چې کوم زموږ ټاپک ډیره د دعا حوالې سره دی او ډیر زیات اهم احادیث پکې موږ ذکر کوو. نو کوشش وکړئ چې خپل هم وګورئ، نور ملګرو سره هم شریک کړئ. کیدای شي ستاسو د وجې چاته پیدا ورسېږي. دا ډیره زیاته غټه خبره ده. دغه رنګه زموږ ورونه هم دعاګانې کوي، زموږ خویندې هم دعاګانې کوي او پر دنیا لګیا دعاګانې کوي خو دعاګانې نه قبلیږي. دا ولې نه قبلیږي؟ د دې دعاګانو د قبلېدو څه وجه ده، څه سبب دی او دغه رنګې موږ څه کار وکړو چې زموږ او ستاسو دعاګانې دا قبولې شي. نن زه تاسو ته یو ناشنا غوندې ترتیب او طریقه ښیم چې په دې طریقې چا هم دعا کړې ده نو بېنوا شوی نه دی. الله پاک له ضرور هغه څیز ورکړی دی. فرمایي چې که د چا نوکري په کار وي، دغه رنګ د چا پیسې په کار وي، د چا خوشحاله ژوند په کار وي، دغه رنګ د چا نوی کور په کار وي، یا دغه رنګ د چا ښکلې مزیداره اغلا رشته په کار وي. مطلب دا کنه چې په دنیا کې څومره څیزونه دي که ستاسو دا په کار وي او دا څیزونه ډېر زیات ګران وي او ترې نشي اخیستی، نو د هغې د حاصلولو لپاره ډېره زیاته ناشنا دعا ده. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل چې کله یو بنده خپل ورور مسلمان دپاره غیبانه دعا کوي نو فرشتې په دې باندې امین وایي او فرشتې دا وایي چې الله پاک دا سړی دی پلانکي غایب سړي دپاره دعا غواړي، ته د دې سړي دا کار دا پوره کړي. نو مطلب دا شو که ته د بل چا دپاره دعا کوې چې الله پاک دې پلانکي له په ښه ځای کې رشته ورکړه او دغه رنګې بهترین ځای کې ورله رشته ورکړه چې دی هم خوشحاله وي او دغه رنګه ټول کور یې خوشحاله وي او د سکون زندګي تېروي. دا فرشتې امین کوي، یا الله پاک کړومبی ده له ورکړه، دعا کوونکي له بیا دې بل سړي له ورکړه. دغه رنګې ستاسو کور ورکوټی دی، ورته وایي چې موږ دې غټ کور والو، نو دعا خپل ملګرو دپاره شروع کړئ. یا الله پاک زما پلانکي ځای کې ملګری دی کور یې نشته دی، زما پلانکي ځای کې د کلاس ملګری دی د هغه کور نشته دی. نو د بل چا لپاره دعا کوه نو فرشتې به ستا په دعا باندې امین وایي او د امین نه بعد به وایي چې الله پاک کړومبی ده له کور ورکړه، بیا د هغې ملګري له کور ورکړه. که چېرته اچانک دې پیسې دا په کار شي نو ناشنا طریقه مې ورته وښودله. د بل چا لپاره دعا کوي الله پاک دې پلانکي له دومره پیسې ورکړي، الله پاک دې پلانکي له دومره پیسې ورکړي، فرشته امین کوي او د امین نه بعد څه وایي؟ یا الله پاک کړومبی ده له ورکړي. فرمایي چې نیت المؤمن خیر من عملی، د مؤمن نیت د عمل نه دا بهتر دی. حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه خپل سقر ابو درده رضی الله تعالی عنه کور ته لاړم، خو دا کور د په شام کې و. خو چې کله زه لاړم هلته کې او هلته کې ابو درده صاحب دا نه و، ام درده دا په کور کې وه. نو چې کله زه کور ته ورغلم ما ته وایي چې یاره داسې وکړه چې د ابو درده لپاره دعا وکړه. ابو درده په کور کې شته نه و، د هغه لپاره دعا وکړه، ځکه چې یو سړی د بل چا لپاره دعا کوي، دا سړی موجود نه وي، دا دعا الله پاک دا قبلوي. ام درده فرمایي چې الله پاک یو فرشته پیدا کړې ده چې څوک د بل چا لپاره دعاګانې کوي نو په هغې باندې امین وایي او د امین نه بعد وایي چې الله پاک کړومبی ده له ورکړي بیا هغه له ورکړي. نو یاد ساتئ چې د بل چا لپاره دعاګانې کوئ خو خیرې دا قطعا مه کوئ، ځکه چې خیرې دا لار ګوري او که په هغې کې څه لار نه واپس په تا باندې راالټه کېږي. بیا ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د مؤمن د دعا دپاره الله پاک یو فرشته دا مقرره کړې ده. کله یو مؤمن بنده سړی یا ښځه دا دعا کوي نو فرشته په هغې باندې امین وایي. نو یاد ساتئ چې دعاګانې ډېرې زیاتې کوي خو چې هیرې دا ګوره قطعا ونه کړو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هر حاجت دپاره د الله پاک نه سوال کوئ، د الله پاک نه غواړئ، الله پاک ته زاري کوئ. دغه رنګه څنګه چې ماشوم د پیو پسې جاړي دقه شان الله پاک ته وجاړه، کو در یې نه کړه تماشه کوه چې څه کېږي. فرمایي انس صاحب چې ستاسو د 5000 کومه تسمه ده
دا هم وشلېږي نو د الله پاک نه غواړئ. تر دې پورې چې کور کې مالګه ختمه شي نو دا هم د الله پاک نه غواړئ. فرمایي چې دعا دا د الله پاک په لښکرو کې یو لښکر دی. یو بنده چې د الله پاک نه دعا وغواړي دا دعا ځي د رب العالمین دربار او ور محترم دا ټکی اول ته کې ورته وایي چې پلانکي سړی پریشانه دی او دعا غواړي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله یو بنده دعا کوي الله پاک لبیک وایي لبیک ای زما بنده زه حاضرم سوی وایه. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي که تاسو د چا لپاره دعا غواړئ نو لومبی ځان لپاره دعا دا غواړئ. دغه رنګ مور او پلار دپاره او دغه رنګ د ټولو مسلمانانو دپاره دعا غواړئ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین. دغه رنګ بهترینه دعا دا هم ده چې د بل چا لپاره وکړي خو بهترینه دعا دا ده چې ځان ته په مخه دعاګانې کې او په توجه سره په دهان سره دعا وکړي انشاءالله ستا دعا به قبلیږي. زمونږ دعاګانې ځکه نه قبلیږي چې نه پکې خشوع وي نه پکې حضور وي نه پکې توجه وي نه پکې درود شریف وي ټول کار ګډوډ وي داسې موږ لګیا یو ته موږ الله پاک سره جګړه کوو. او فرمایي چې د ناخبره سړي دعا الله پاک دا نه قبلوي. دلته کې موږ دعا هم کول دلته کې د پټي سوچ هم کول دلته کې موږ دعا هم کول دلته کې دکان کې حساب کتاب موږ شروع کړی وي نو چې کله موږ دعا کوو نو ښه په دهان سره. بعضې وخت کې دعا نه قبلیږي او بعضې وخت کې دعا زر قبوله شي. په دې کې څه حکمت دی؟ جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الله پاک حضرت جبرائیل علیه صلات وسلام د خلکو په ضرورتونو باندې ماموره کړی دی. الله پاک ورته وایي چې د خلکو دا دعاګانې دا قبلوه دغه رنګې د چا چې سبقکاري دا وله ورکوه. نو فرمایي چې کله یو سړی دعا وکړي نو الله پاک جبرائیل علیه السلام ته وایي چې جبرائیله دې سړي د حاجت زر پوره که د دې سړي د لاس مې خوښ نه دی چې ما ته یې نیولي دي زر یې پوره کوله د دې مخې نه مې لر که. نو چې کله جبرائیل علیه صلات وسلام هغه له ورکړي نو بیا که یو سړی دعا وکړي او دا سړی نیکعملی الله پاک جبرائیل ته وایي چې لا مه پوره کوه صبر وکړه. بیا دا نیکعمله سړی یا ښځه دعا کوي نو بیا الله پاک جبرائیله لږ صبر وکړه لا مه پوره کوه. د دې سړي دا زاري زما ډېره زیاته خوښه ده. دلته کې الله پاک زما او ستا زارۍ ته په تمه ناستی دی. زما او ستا زاري الله پاک دا خوښوي او دلته کې ما او تاسې ناامیده شو مایوسه شو نو یاد ساتئ چې مایوسي د ګناه ده مایوسه کېږي به نو چې کله نه قبلیږي نو پته لګي ته د الله پاک محبوب ترین بندی ته. الله پاک د موږ او تاسو ټولو د خپل ځان محبوب ترین انسان د اساس کړي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول دواګانې دا قبول کړي. دغه رنګې څومره حاجات دي څومره مصایب دي دا ټول د الله پاک ختم کړي او ښکلې پرسکونه زندګي د الله پاک راولي چې زموږ ورونه هم پکې خوشحاله وي زموږ خویندې هم پکې خوشحاله وي او دغه رنګې دومره رزق د الله پاک موږ او تاسو له راکړي چې موږ ورکوونکي ساز شو اخیستونکي دا موږ نه سازېږو. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.